سلامونه ملګرو په KPK کې PTI د ډرون حملو خلاف احتجاج کړی دی چې دغه احتجاج کامیاب شوی دی که ناکام شوی دی د PTI کارکونانو په دې کې شرکت کړو کنه د هغې حوالې سره هم ډېر غټ اپډیټس چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم بل په پیښور کې پیپل پارټۍ د کرپشن خلاف احتجاج کړی دی او دا احتجاج د PTI خلاف کړی دی د حوالې سره هم ډېر غټ اپډیټس دي بل حلیمه خان د عمران خان کیسونو حوالې سره ډېر غټې خبرې کړې دي بیرسټر ګوهر هم دا دعوا کړې ده چې عمران خان به تر اختره پورې رها کیږي بیرسټر ګوهر دا دعوا وړاندې کړې ده په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو دا ټول خبرونه سره په دې ویډیو کې مکمل تفصیل سره شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ تفصیل طرف ته راځو خو هغې نه مخکې که چېرې تاسو په خپل کورونو کې سولر سیسټم لګول غواړئ نو په نوخار حکیم آباد کې زموږ دفتر او زموږ سټور دی تاسو زموږ سروسز اخیستلی شئ ډېر په ارزان ریټس باندې به ستاسو کور کې مکمل سولر سیسټم مونږ لګو جي راځو تفصیل طرف ته جي په پیښور کې پیپل پارټۍ چې کوم د کرپشن خلاف احتجاج کړی ټول نه پهله په هغې خبره کوو جي پیښور کې د پیپل پارټۍ د کرپشن خلاف احتجاج شوی دی پیپل پارټۍ احتجاج په دې وجه کړی دی چې په KPK کې د کرپشن سکینډلز مخې ته راغلي دي او د هغې تحقیقات مکمل نه دي شوي او پیپل پارټۍ دا هم ویلي دي چې د دې تحقیقات دي شفاف طریقې سره وشي د دې تحقیقات دي شفاف وشي نو دغلته چې کوم د احتجاج پیپل پارټۍ کولو نو د ریډ زون له هم داخل شوي دي چې په دې باندې بیا انسو ګیس شیلینګ هم شوی دی جی چې هغې نه هم یوه ډېره غټه ایشو جوړه شوې ده بل په KPK کې چې د PTI کوم د ډرون حملو خلاف احتجاج و په هغې کې عوامو ډېر کم تعداد کې شرکت کړی و د عوامو انټرست په احتجاج کې کم شوی دی په دغه احتجاج کې عاطف او اسد کیسر هم و جنید اکبر د احتجاج له لیټ راغو څه ټایم چې جنید اکبر خپل تقریر شروع کولو نو ډېر صحافیانو دا خبر هم رپورټ کړی دی چې جنید اکبر تقریر چې کوم دی هغه ډېرو خلکو نه دی اورېدلی دی او جنید اکبر تقریر نه د PTI ډېر کارکونان مطلب روان شوي دي مطلب چې جنید اکبر نه د PTI کارکونان خفه دي جي بل بیرسټر ګوهر دا دعوا کړې ده چې عمران خان به اختر نه مخکې رها کیږي اوس بیرسټر ګوهر دا بیان ولې جاری کړی دی نو بیرسټر ګوهر ویلي دي چې د عمران خان ټول کیسونه ختمېدو واله دي په عمران خان باندې چې څومره کیسونه دي دا چې سنوي ته څنګه لګي نو عمران خان به په دې کې رها کیږي جي لکه دې کې د عمران خان کلیرنس مکمل شوی دی څنګه کیسونه لګي یو غنټه کې به دننه وایي عمران خان رها شوي وي خو کیسونه لګي نه او کیسونه لګي نو دې حوالې سره علیما خان ویلي چې د عمران خان کیسونه اسلام آباد های کورټ کې جسټس سرفراز ډوګر تقریبا د 100 میاشتو داسې سنوي دپاره نه مقرروي او تیر شوي منګل پر ورځ موږ سره دا واده شوي و چې د عمران خان کیسونه به سنوي دپاره لګي خو دا کیسونه تر اوسه ونه لګېدل او 28 مئی نه پس به د ګرمیانو چوټیانې شروع کیږي نو دا کیسونه بیا ډیلې کیږي به دا علیما خان دا بیان جاری کړی دی او علیما خان سره د PTI چې کوم لیډرشپ واده کړی و چې موږ به روضې کیږو یو ځای به احتجاج کوو اسلام آباد های کورټ ته به ځو به طور احتجاج چې د عمران خان ټول کیسونه دی سنوي دپاره ولګي نو د عمران خان کیسونه سنوي ته لګېدل او د عمران خان رهایي چې کوم دا بیا اسانه کېدل ځکه څومره هم کیسونه په عمران خان باندې جوړ دي هغې کې څه داسې دغه نشته دی به ډېر زر ختم شي خو بل طرف ته حکومت په عمران خان باندې نور کیسونه هم لګول شروع کړي دي او که یو کیس پې ختمېږي نو د بل کیس تیاري حکومت الریډي شروع کړې ده نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس و د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام